هر आवाज اوتلا مونږ دا نه وایو چې صرف زمونږ ملګری شه اول وګرځه تحقیق وکا د چا आवाज د دې دی چې ګورې شیعه شه او د علي سے مذهب کې علي ته به حاجت روا او مشکل کشا وی هغې ورته شیعهګان وایي کتابونه پړاو کا دا خلک هم مطالعه کا دویم یا आवाज د سنیت په نوم باندې کېږي وی اهل سنت والجماعت کې سلورو مذهبونو کې داخل شه دا سلور مذهبونه هم مطالعه کا فوراً ما اهل الحدیث کېږه دا आवाज هم وورا دا خلق هم مطالعه کا دا حنفیت نه بعد بیا د اشاعره او د ماتوریدیت आवाजونه ویل کېږي دا هم مطالعه کا دا هم وګوره بیا د ماتوریدیانو احناف ورونو یو بل आवाज لګي چې دیوبندي شه دا فکر هم مطالعه کا بل یو आवाज لګي بریلی شه دا आवाज هم مطالعه کا بل یو आवाज لګي حیاتی شه دا आवाज هم مطالعه کا بل یو आवाज لګي مماتی شه دا خلق هم وګوره ټول د قال الله او قال الرسول په تانچه کې وګوره دې سره سره یو غریب مولا یو غریب چڼې چې هر قلم داغه خلاف دی هر فتوا داغه خلاف ده هر امید داغه خلاف ده هر عالم داغه خلاف ده هر مفتی داغه خلاف ده هغه ته وهابي وایي هغه ته سلفي وایي هغه ته محمدي وایي هغه ته اهل الحدیث وایي څوک ورته غیر مقلد وایي هغه هم د خپل منبر نه یو आवाज کوي هغه هم یو مدعا لري هغه هم یو نظریه لري هغه وایي اطیع الله واطیع الرسول اے خلقه تا د شیعهګانو आवाज واورېدو زه هیڅ نه وایمه تا د حنفیانو आवाज واورېدو زه هیڅ نه وایم ته د شوافعو आवाजونه اورې زه هیڅ نه وایم ته په یو مذهب اسلام کې د ماتوریدیت او د اشاعرو چغې وهې زه هیڅ نه وایم ته د حنفیت او دیوبندیت چغې وهې زه هیڅ نه وایم ته د حیاتي او مماتي چغې وهې زه هیڅ نه وایم خدا عوام پرېږده زه د قرآن چغه وم زه د احادیثو د محمد مصطفی چغه وم زه د اطیع الله پیغام وړاندې بوزم زه د اطیع الرسول پیغام مخکې بوزم عوام پرېږده دی په شکوکو کې ما چوه دا په شبهاتو کې ما چوه پرېږده چې ټول اوازونه واوري پرېږده چې تمام افکار وګوري پرېږده چې تمام نظریات وګوري چې په زړه یې ارمان نه وي په رب مې دې قسم وي هره ډله به ځان ستړې کړي هره فرقه به ځان ستړې کړي هر صلاحیت به ولګوي د منطق مولان به هم وي د فلسفې او د نحوې مولان به هم وي خپل شوشه به جوړه کړي خو یو سلفي عالم چې د قال الله او قال رسول الله आवाज پورته کړي عوام بیا نه ټینګېږي او انشاءالله دې مسلک حق ته رس تر ورځه عوام را روان دي او بعید نه د مردان والو چې دا د قرآن او د حدیث پیغام به الله د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي